ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف وصلى الله وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حمد سنا دے پاک پروردگار سے اللہ جل جلالہ عمنا والو تخلیق د انسانیت کی اللہ جل جلالہ اخبر خوش پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا داس انعامات ورتورکل داس انعامات او دار کم بدے په دنیا کې ورتورکل چې په تخلیق په انسانیت کې و انسان ته الله دې الله جل جلاله په انسانانو کې الله جل جلاله ډېر دار کم انسانان لکه انبیاء کرام دا الله جل جلاله ته په انسانانو کې خوش انسانان انبیاء کرام دي او په ټول انبیاء کرامو کې چې الله جل جلاله ډېر خوش کړی دی حضرت محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا داسې حسدي الله جل جلاله د مځکې پر سر تېره کړې ده چې کوم انسان د ده په ژوند کې له ده سره دوستي کړې ده له ده سره یاري او محبت کړی دی اخلاص یې کړی دی شفقت یې کړی دی اتحاد یې کړی دی اتفاق یې کړی دی د نبی علیه الصلوۃ والسلام پر یوه غږ باندې لبیک ویلی دی د ده له برکته الله جل جلاله دغه انسانانو څخه الله جل جلاله دومره مقام دومره غټ درجه ورکړي چې انسان تصور نشي کولای. په قرآن عظیم پاک کې
واصحاب کرام ته فرمایلی چې رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين دغه کوم ډیر باز ته ځایو کې ډیر اشاره او تفسیر په حدیثو کې په آیاتو د قرآن مجید کې اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام خو خپل یاران دوستان اصحاب کرام مشهور څلور ورته ډیر ول کوم صحابي الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ځان ته ډیر خوش کړو فاصحاب کرام کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سچم له دنیا کړی به اعلان وکړ چې تاسو اصحاب کرام زما یاران زما ملګري زما متیان زما انډوالان ما تیر سره لما سره اتفاق او اتحاد وکړي لما سره لبیک ویل په یو आवाज باندې کله کوم انسان حق پر ما باندې وی هغه انسان هغه صحابي دي مختراسي زی په دنیا کې بدلا ور کوم ورځ په قیامت بیا ده هغه ته هم بدلا ور کوم په دې دنیا هم بدلا ور کوم په دې دنیا دلاره ترسي یو صحابي پورته سوري ټول اصحاب کرام پورته خلو دی یو صحابي هم دا رقم صحابي نه ولي چې هغه ورته پر نبی عليه الصلاه والسلام احسان یو صحابي ولاړ چې د مجلس په مابین کې وایي پر یا رسول الله لا سپورت کړي چې یو زیمه چې زما پر تا باندې حق دی غوړ راته وایي څنګه حق دی چې دا حق په دنیا کې راځي ول یا رسول الله یو ورځ تاسو په ملا باندې په داشي او جې باندې په چاپړ وولم زما لا هم لس ور کالیان نو پکار ټول اصحاب کرام داس خوش ورته قتل داس بس بڑ رڼو سترګو ورته قتل ودا صحابه ته چې خدای بندا چې نبی عليه الصلاه والسلام له مجلس لاړ سي د نبی عليه السلام بدله ما واخه د یو چاپړي پر ځای لاس چاپړي لاس سترانه لاس کلی تر راځه لاس ګنډې پر دغه ځای راکا تاوی نبی عليه الصلاه والسلام ته په دغه شپه جوړ عمر باندې تا ورته ویلې چې تا یو ورځ په لس بدن باندې پداشي وجه په چاپړو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابه ته ویل چې راسه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته ویل چې دا اوجه مبارک به ما ته اشاره کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل اوجه مبارک اشاره کړه هغه د نبوت مهر اشاره رسولي انبیاء کرام باندې الله جل جلاله د شی اوجه باندې الله جل جلاله خپل مهر ولدي د نبوت را الله جل جلاله ټول عالم اسلام مسلمانان ورځ په قیامت د مور او د نبی اسلام مبارک دیدار نصیب دا صحابي چې ورنه نبی عليه الصلاه والسلام خپل وجه مبارک ښکارا کړه نو صحابي ورنه مهر مبارک یې مچ کړل بنت زنا شابس نبی عليه الصلاه والسلام وخندل ولدو صحابي وليه صحابي تاخذ تازوله نو اسمه هو اخبل فتدنا ما واخا هذا صحابي وتقول يا رسول الله تا يا رسول چې ټول انبیاء کرام په شی او جو باندې د نبوت مهر وي زما ته معلومه ده چې دا الله رسول او نبی په دې کې هیڅ شک شوبات نشته ما چې دا د نبوت د مهر د دار الله او ما ته په دنیا کې را نصیب کړي او مو چې ما ته الله جل جلاله نصیب واسمه الخان الله جل جلاله دغه انسانانو به داس مقام ورکړي رضي الله عنهم ورضوا عنه دغه دین اسلام کې الله جل جلاله څو شاندار کمیشي بعضی کسان موریدان وي بعضی کسان موارد وي مراد وي ډېر اصحاب کرام دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیان د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر لاس مبارک باندې بیعت یعنی مریدان یو صحابي حضرت فاروق اعظم عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ خلیفہ ثانی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا د اسلام مراد دی
دغه سړی مال الله جل جلاله غوښتلی دی دا صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت الله شریف ته ولاړی په بیت الله شریف کې طواف وکړي د طواف بعد به د کعبه شریف خلاف مبارک ونیولې او الله جل جلاله فرمایي چې الله وما عمر پکار دی د اسلام لپاره وما عمر پکار دی دا دعا یې وغوښتله نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ټکي چې اسلام ولې یو قلعه کې موجود دار القم په هغه قلعه او په هغه کلي په هغه کښنۍ کوم چې قلعه جوړه پخوانۍ په هغه قلعه کې دننه به اسلام او د اسلام د قلعه بعد اسلام نه وي عمر رضی الله تعالی عنہ چې ستیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شهادت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر پرې کولو اراده یې وکړه ډېر تفصیلا واقعه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک خاطر روان سوري یو صحابي داسې صحابي چې هغه عمر رضی الله تعالی عنہ د لور استاد د قران مجید هغه صحابي و د عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عمر ډېر په جذبات کې روان دی خلق چې ستیم د میدان جنگ ته ورسېږي بیا خپل تور له د مای نه زخل دا پوښ را باسي تعالی وسه تور راځل او انس په ډېر سپیډ باندې روان په تا خورا را بایږي معلومه دا ده چې ته یو څه د چا وسم پر کولو تو روان عمر رضی الله عنه تو فرمایله صحابي ته ول بالکل روان هغه سړی چې نوم محمد دی دا عبد الله زوی او هغه تو روان هغه سر پر کو هغه صحابي ورته فرمایل چې عمر دا کار دا سوچ دا نظریه دا ستا کوم روانه کړی ده دا ناقص ده دا ختمه ده دا محمل دی پاتې سه دغه اراده پرېږده عمر رضی الله عنه اکثر چې په دا صحابي تر راوکښله ورته وایي فرمایل چې زه روان یم دا سر پرې کوم تر ما تر نن تاریخ دښمن نه دی پاتې شوی ته نن بیا څوک یې چې ما ته وایي چې یو عاجز یو فقیر یو ملنګ نه ما پاتې هغه صحابي ورته وفرمایل چې عمره تراسنن ما ته امتحان واخ وروای عمر رضی الله عنه ډیر بهادر او ډیر تیز منډه والا خدای پاک په بدن کې ډیر قوت ډیر طاقت راشي ډیر روب راشي یو سرلای روان وړي اخاطه د یو شپانه په میا کې سرلای روان وي ا سرلای له میا زراوي سره هغه صحابي به عمر ته ویلې ورکتا دا سرلای وینولې نو دا معلومه ده چې ته د نبی عليه الصلاه والسلام سره مبارک ورکړل کته دا سرلای نه وینولې بیا ته د عمر د نبی عليه الصلاه والسلام سره مبارک دې څوانه سره سره عمر د ترک شیخ دا خپل سامان کې شه منډه دراو منډي چې د عمر د ستنو په بدن کې طاقت ختم شو قوت ختم شولې ستړي شولې خلا پکې را خلاص شولا صاحب پکې وځه شولا نو راغله خپل آس وسم پکې شه نشته وای بالکل دا کښنه شرلای نه خلاص شولې عمر رضی الله عنه کوم صحابي ولې چې په لولو لیوانو پسې په لولو درندګانو پسې په هغه ځواني کې هم د بمنډه ولا هغه نیول چې نو بس درې نن شنای سرلای د اوزې کښنای سرلای دا هم نسم نیول عاجزه ما صلاه را ټینګ کې درغاړې وینولې اکر صحابي چې عمر ته ولداسه تشکاری چې ته چې وسط په اسلام مشرف سره روان ما صحابي ورته فرمایل ته لار صاحب سالور مبارک دا ټیم په کور کې تلاوت کلام پاک وای د قران مجید تلاوت کوي هغه هم په اسلام مشرف سره دا کوم سوچ تا روان کړی دا سوچ ناقص دی نو عمر رضی الله عنه چې ستیم کور ته ولاړې کور ته څنګه ورننه وتلې ستې مرونو ته د قران مجید आवाज واوري د قران مجید आवाज واوري په غوږو کې आवाजونه وسره په دماغ کې پزړه کې د عمر رضی الله عنه شی او بدن کار لکه پر هغه ځکه چې نه سره چې څومره تلاوت کلام پاک ټول واورېدل بیا ورته او راوس کړي او خلور ترال دروازه ته لور پورانه قران مجید کتابونه صفحه سي پټ کړي عمر رسول الله لور ته وای وای راته وایا دغه صحیفه دا قران مجید دا کتاب دا کاغذان دا تل کې مخاطب ودا دا انسان قران مجید چې الله جل جلاله قران نازل کړی دی او هغه انسان چې کوم انسان ته سر کاټول ته روان
نو عمر رضنو بدن کار لکه زړه یو دین خواته ورلې فزړه کې د اسلام مینه محبت پیدا سره قرآن مجید زړه ختم کړي بیا عمر رضی الله عنه چې د قرآن مجید طلب وکړي چې ما د قرآن مجید راکا زه د قرآن مجید په خپل وایم ولې خو عربي زبو لور مبارک ته ویل چې یا تبرزه ادب غسل کې دا ځان صفای وکړي بیا ولا صفای بعد غسل بعد بیا د قرآن مجید تعالی خلاص چې سجده د قرآن مجید تلاوت غسل او صفای وکړه هغه بعد د قرآن مجید تلاوت او قرآن مجید ویلې بیا هغه بعد روان شولې بعد روان شو دارالمقام قریه خواته نو عمر رضی الله عنه چې د دې له خوا روانې ډېر په سپیډ په دغه نیت روان ولې چې پردګار درغه ما ته مرګ مراولې چې اسلام باندې اسلام نه مشرف سره یو صحابي په منډه راغی او نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایي چې یا رسول الله عمر رضی الله عنه عمر دار کم د دبا دار کم د غیر پروت دبا پروت په ټول عوام په ټول خلق باندې یواز د مکه په خلق نه څومره مصر څومره نور عرب عجم پر ټول باندې د دبا د اسلام څخه مخکې پروت دی بیا علماء کرام فرمایي و عمر رضی الله عنه دا صحابي الله جل جلاله د ذکر ذکر کړی چې د عمر رضی الله عنه چې اسلام نو قبول کړی د عمر رضی الله عنه دغه روح تاریکی دا دومره زیاته چې خالق په انسانانو کې پرتا و چې څنګه پر اسلام مکلف شوی الله جل جلاله د دبا او روح دا ویرا دا الله جل جلاله په شیطان کې واچ په کومه غلې بدې ته د پاګړې په شیطان ته دومره الله جل جلاله دا عمر دا صحابي تر کړو بیا عمر رضی الله عنه په منډه وړاندې نبی عليه صحابي را منډه کړ یا رسول الله یو صحابه عمر روان دي او دا شرط تشکاری ډیر په سپیډ روان دا ستاسو تشکاری لکه جنگ مقابله چر روان نبی عليه السلام صحابي کښنه ولې ولما بارون خلاف کعبه وینه ولا خدای می دا مراد وشته یو مرید راځي او مراد راځي عمر رضی الله عنه مراد ولې دا من خدای غوښري عمر رضی الله عنه دا من خدای غوښري دا راځي عمر رضی الله عنه راځي چې د نبی اعظم څوک پروتي اسلام قبول کړي اسلام الله جل جلاله دومره مخبوط لري چې نن ما او تام الحمدلله په اسلام کړو ټول اول خدا د الله جل جلاله یو غټ فضل دی الحمدلله چې ما ته هندو چې ما ته عیسایو کفر بل مسلم نه الحمدلله مسلمان په دین د مذهب د محمدي نبی عليه السلام بیا هغه دین دا تر موت رسیدګه دا اصحاب کرام دا تابعین تبع تابعین بیا مجتهدین بیا ائمه مجتهدین بیا علماء کرام مفسرین محدثین امامان اغواص اقطاب دا رقم سلاسل راتننما الحمدلله ما وتاخذ د دین رسیدل دي دا دغه اصحاب کرام برکت بهرال د دارالقم چې سټیم اسلام وته دا د عمر رضی الله عنه برکت رضی الله عنه رمضان وخت رسول عمر رضی الله عنه یو دا رقم صحابي الله جل جلاله تر کړ سیده هغه وسبرات را راځي دا دغه میاز الحج میاز په اخر کې یکم الحج یعنی نیز الحج باندې د عمر رضی الله عنه د دنیا د رسول کېدل ورځ عمر رضی الله عنه په دغه ورځ باندې شهید شول محترم دوستانو عمر رضی الله تعالی عنہ یو دومره غټ داستان لري 1 लाख مربع میل کتابونه لیکي 1 लाख مربع میل دا ربا په ملاو باندې د عمر رضی الله عنه اسلام د الله جل جلاله په فضل سره د اسلام خور کړی د الله جل جلاله دومره ویار کړی ولا د مکه کعبه شریف د دیواله جوړولې خرچه کوله په بدن باندې کپڑے نه ولې بیا دا کپڑا بدن لسو د مرد د مکه شریف ما خو یو غرونه دي بل ریت دی د امر ډیر تیز دی د عمر رضی الله عنه د امر باندې املاس د امر په امر سخت ولګیدا عمر رضی الله عنه کی چې عمر یو دا رقم پر کو ولاړو خرچه کوله په خرچه کې خطي دا سترګې خالد اثر د اسمان او خد مر او خاطه کې د الله جل جلاله په فضل سره د امر حق رسول دا دومره فضل د غروب کړی دا سره وي ځخه عدالت فاروق اعظم دا سره لو وجد دې چې دا رقم سره لاره وینوله چې هغه د اسماء استاد محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم وسمه درمو دوستان او پرسي
څومره خبرې د نبي عمر رضی الله مبارک کو ان شاء الله نه ختمېږي بل جمعه ان شاء الله د عمر رضی الله مبارک بیان کوم محترم دوستانو اوس د حجان صاحبان روان دي خاص نقطه در شیمه کتاب کې څه ما ولیدله نبی علیه الصلاة والسلام یو خدا د زمزم اوبه دا الله جل جلاله د اسماعیل د ابراهیم علیه السلام له وخت ځونې چې څومره انبیاء کرام راغلي ټول انبیاء کرام ته الله جل جلاله د زمزم د اوبو سعادت علاوه نصیب کړی د شلو په دغه کې د لمبېدلو په دغه کې د کپړو د پرېمنځلو په دغه کې د پټکۍ مبارک د پرېمنځلو خاص نقطه دا ده چې نبی علیه السلام د زمزم په اوبو کې خپل ناوړه مبارک اچولي تر اوسه پورې علما کرام فرمایي چې د زمزم په کوی کې تر نن پورې د نبی علیه السلام د ناوړه مبارک خوند شته ما دا خو وړاندې نیوینو صاحب کشاف دغه صاحبان چې د لوري خلیفګان مبارکان دا لوري اغواس لوري کتابه دا لوري خلیفه حضرات دغه ته الله جل جلاله اسکار کوي محترم دوستانو چې چیرې حج راغلی صرف په دې نیت ارزا سره چې زمزم وبه د هغه نبی چې هغه نبی علیه السلام په نکاحانو کې لکه اسماعیل علیه السلام لکه ابراهیم علیه السلام لکه نور انبیاء کرام خصوصا خاص نیت دغه چې نبی علیه السلام د خدای ناوړه مبارک بخښي دي او بل محترم دوستانو نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي که د کم انسان په بدن کې زما د بدن یو کوچنی ناوړه یا امتیاز مبارک یا بل دا رقم شی کپړه یو بل شی دا په بدن کې د جز له جز سره ملاو شي پر هغه بدن باندې اور حرام دی دا حدیث ثابت دی چې څه ټیم حج ته ورساسه دغه زمزم اوبه اوله مچ شي دا چې قبلې خواته مخ واړوي وایي غواړي له خدای دعا وغواړئ که چېرې راته نشي زړلی هلته خلک ولاړ دي دغه ګیلاس ورته یې پنځه منټه دپاره د سیټ ته ځم سیټ ته راسئ دعا وغواړئ ویې غواړئ غټه دعا علما کرام فرمایي وایي غټه دعا د مځکې پر سر چې انسان یې غواړي غټه دعا دا ده چې یا رب العالمینه ستا رضامندي غواړم ته له ما راضي سې چې رب راضي سو نبی علیه السلام راضي دی چې نبی علیه السلام راضي سو د دنیا هر ژوند هر آخرت دغه جان هغه جان د الله د ډول شي درمو دوستان بل د جمعې ورځ نږدې چې کم خلک دي دا فرض دی واجب دی نږدې چې کم خلک دي دا تر هغو پورې ناست وي چې دوم اذان واوري بیا دکانونه بند کړي بازارونه بند کړي له کورو راوځي بیا راوځي دا بیان په هر مسجد کې په هر مدرسه په هر جامعه کې دا بیان د دغه لپاره دی چې انسان دومره سبق ځین حاصل کړي چې ورځ په قیامت دغه نه وایي چې زه خو دنیا نه تللی وم د مسلمان زوی په مسلمان په کور کې د مسلمان په معاشره کې پیدا شوم مګر د اسلام پر رکن باندې خبر نه وم بهرحال د جمعې بیان اوریدل مستحب او سنت خبره ده خطبه اوریدل واجب ده په دوم اذان باندې یا الذین آمنوا اذا نودي للقرآن مجید آیات دی وایي تاسو سچم اواز ور د جمعې د مبارکه دا چې خپل کارونه خپل ژوند زندگی خپل کسب معاملات دا په ټوله بندوي د جمعې ورځ د اختر ورځ ده د جمعې ورځ د نویو کپړو د ښه سینټ په سترګو کې دغه لګول ورته رانجه لګول دا عطر لګول دا سنت په ځای برابر کول دا مسجد ته پر ټیم باندې راتل دا دومره غټ اختر دی خالي بار په موږ باندې جمعه روانه ده د مسجد اخوند ښکاره کېږي ورنه دا تر هغو اخترانو د جمعې غټه خوشحالي دا تر هغو اخترانو زیات ثواب هم لري ثواب یې مثال نو محترم دوستانو د جمعې پر ورځ کوشش کوله کاروبار مه کوئ بیا که یو مجلس وي یو مجبري بیا له هغه بعد فورا چې څنګه د تقریر ټیم یا د بیان ټیم یا د بل د کوم د دوم اذان ټیم راغلی فورا خپل بیان بندوه خپل دکان خپل پېټک خپل معامله خپل کسب دا بندوه فورا د الله در ته ځه اوه ورځې کې د نه ډېره په دغه منټو کې هم نشي ډېرولی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا ولكن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كي لا يسمر على الإسلام مسلمان طول ما يحفظ رحم كرم وتمام على الإسلام مسلمان خصوصي يحفظ رحم كي لا يسمر على الإسلام مسلمان الدنيا وتصويري وهذا طول قبرون وطول قبرون بدنا دو غيشوف على شر
يا إلهي طول شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يا إلهي سمع على الإسلام والسلمان دي طول تورس بقيامة النبي عليه السلام شفاعته نصيب كي وفي النبي عليه الصلاة والسلام تسلم المدرين تورس بقى نظر عن الموت تقول تمام على الإسلام والسلمان يا إلهي سمع على الإسلام والسلمان بمراني فقولوا كده بس بتعلق في هذه المجلس كده يا إلهي طول الشفاء كاملة عاجلة الإمام مسلم يا رب كده سمر مسلمانان پریشان دي پردگارا تخل عیب پریشانیوں ختم کے سمر مسلمانان قرضدار دي پاک پردگارا تخل عیب قرضیوں خلاص کے یا الہی سمر علی الاسلام مسلمانان اولادونو نلری پردگار تخل نیک صالح اولادونو نصیب کے پردگار اولادونو نلری نافرمان دي سره لموږ د هدایت صراط مستقیم توجه یا الہی دغه کم نیک خیر او رضا عافیت ورځ په قیامت تمام علی الاسلام مسلمانان نصیب کے یا الہی سمر علی الاسلام مسلمانان دي تقصد فلي التوفيق والنصيب كيف اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وعلى ال سيدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام وعلى اله وعلى اصحابه وعلى جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك.